بسم الله الرحمن الرحيم. لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس او قال نجس. په صحیح فقه سنه کې مخکنی درس کې اقسام د پلیتۍ بیانېدل چې باغې کې 11 قسمونه مخکې بیان شوي وو، چې اولنې قسم او دویم قسم د پلیتۍ هغه د انسان غټ او دسماتي او واړه بول دي، او دریم او څلورم چې مزي دارنګي ودي دوم پلیته ده، چې د دې هر یو تعریف مخکې بیان شو او د لپاره دلیل هم ذکر شو. پنځم قسم وینه د حیض پلیته ده، داغه حکم او دلیل مخکې ذکر شو. شپږم غشان داغه ساورو چې داغه غوښه نه خوړل کېږي، دا پلیت دي. داغه د لپاره دلیل ذکر شو. په دلیل کې د خر په باره کې چې کوم روایت راغلی دی هغه ذکر کو، چې هغه تفصیلی دلیل مخکې بیان شوی و. وم قسم د سپي لاړې پلیتې دي. اتم قسم غوښه د خنزیر پلیته ده په اتفاق د علماو سره. او نهم قسم مردار پلیته ده، د هغې دپاره دلیل ذکر شو، خو بیا د هغې نه درې قسمه مردارې د هغې استثناء وکړله چې دا پاکی دي، لکه مایع شو، دارنګي ملوخ شو، دارنګي هغه مرداره چې هغې دپاره بهیدونکې وینه نه وي، لکه مچ شو، مچۍ شوله، میږی شو، ماشی شو، دا وینه پلیته نه ده، او دارنګي دغه مرداره پلیته نه ده. دریم قسم استثناء چې کړی و هغه د اډوکي د مردارې، د ښکر داغې، دغه رنګي نوک داغې، ویښته داغې، بڼې داغې. بیا لسم قسم د پلیتۍ ذکر کړی و، هغه حصه چې هغه د یو حیوان نه کټ کړی شي او حیوان ژوندی وي، اگر چې هغه حیوان حلال وي خو څه حصه ترې نه کټ شي، مثلا مخکنی خپه ترې نه کټ شي یا وروستنی خپه ترې نه کټ شي یا بله یو حصه ترې نه کټ شي، نو دغه کومه کټ کړی شوې حصه چې نو دا پلیته ده او دغه رنګې دا مرداره ده. 11 قسم ذکر شو جوټه د لیوګانو، دارنګي هغه زنده سر چې د هغې غوښه نه خوړلی کېږي. بیا منځ کې ضمناً دا مسله ذکر کړې وه چې پیشو، اگر چې دا پیشو مرداره ده خو د دې جوټه پاکه ده، د هغې دپاره دلیل ذکر کړی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي انها لیست بنجس، چې دا پلیته نه ده ځکه چې دا د ډیرو زیاتو ګرځیدونکو مریانو نه ده علیکم په تاسو باندې، یا د ډیرو زیاتو ګرځیدونکو وینځو نه ده، لکه څنګه چې مریان او وینځي په تاسو باندې ډیر ګرځي راګرځي خدمت کې ستاسو، چې هغې ته ستاسو ضرورت دی، نو دغه رنګې دا پیشو هم په کور کې ډیره ځي راځي. که شریعت دا ویلی وی چې پیشو جوټه ناپاکه ده، نو بیا به ډېر سخت حرج و تکلیف به و، نو دې وجې نه شریعت
د پیشو جوټه پاکه کړله. اوس نننی درس کې دا 12م قسم ذکر کړي د نجاست د پلیتۍ. لحم ما لا یؤکل لحمه من الحیوان، غوښه د هغه څه چې نه خوړل کېږي، غوښه د هغه من الحیوان د حیوان نه، یعنی هغه حیوان چې د هغې غوښه نه خوړل کېږي نو دغه غوښه پلیته ده. مثلا یو جامې سره ولګي نو هغه جامه به پلیتېږي، دې وجې نه هغه جامه به وینځلی کېږي. اوس دې لپاره دلایل ذکر کوي. وذالک او دا، یعنی دغه حکم چې ولګېده چې دا غوښه د هغه حیوان چې د هغې غوښه نه خوړلی کېږي دا نجسه ده، دا نجس والی دا حکم چې ولګېده دا ولې لحدیث انس رضی الله عنه، د وجې د حدیث د انس رضی الله عنه نه قال هغه فرمایي اصبنا من لحم الحمر، موږ ورسېدلو غوښو د خرو ته، یعنی موږ خره حلال کړي وو، ذبح کړي وو. یعنی یوم خیبره. د انس رضی الله عنه شاګرد هغه فرمایي چې قسکی په دې سره انس رضی الله عنه ورځ د خیبر، مطلب دا ذکر د یوم چې وشي په مقام د غزواتو کې مراد د دې نه غټوله غزا ترې نه مراد دي. یوم خیبر نه مراد د خیبر هغه غزا ده. فنادا، پس دې فرمایي چې پس آواز وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله ورسوله، یقینا الله تعالی ورسوله او د الله تعالی رسول ینهاکم منکی تاسو لپاره عن لحوم الحمر د غوښو د خرونا، د خرو د غوښې دا مه خورئ. مقصد دا دی چې مخکې خو منه نه وه راغلې، په دغه ورځ باندې منه راغله. فانها رجس، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل پس یقینا دغه غوښې د خرو رجسن دا پلیتی ده، رجس په معنی د پلیتۍ سره راځي. او نجسن، یا دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل او په داسې مقام کې قال مقدری، او نجسن معنی او قال، یا نبی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایل نجسن چې دا پلیته ده، دا غوښه د خرو پلیته ده. نو دې ته نبی صلی الله علیه وسلم نجس وي، نو دلیل دا دی چې دا نجس شو، ځکه چې صریح په حدیث کې لفظ نجس راغی. ولحدیث او د وجه د حدیث د سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ دا بل دلیل ذکر کوي د نجاست د باره. قال دے فرمائی لما ہر کلا امسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خیبر، چې کله ماښام شو د هغه ورځ چې فتح شوی و په دوی باندې په هغې کې خیبر، یعنی خیبر غزا کې دوی ته فتح میلاو شوی و صحابه کرامو ته. اوقدو نیرانا کثیرتا، بل کړیو دغه صحابه کرامو نیرانا اورونه، کثیرتا ډیر، ځکه افراد ډیرو نو ډیر اورونه بل کړیو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس او فرمایل نبی صلی الله علیه وسلم ما هذه النار، صد داور على ای شیء توقدون، پس شی باندې تاسو بلوي دی اور لرا، دا اور تاسو ولې بل کړي دي؟ د شیشه پخېږي په دې باندې، په دې کټوو کې شیشه پخېږي. قالو صحابه کرام وی علی لحم، په غوښه باندې موږ دا اور بل کړی دی، یعنی غوښه پخېږي.
قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل علی ای لحم په کومه غوښه باندې څه شي غوښه تاسو پخوئ؟ قالو دوی وی علی لحم الحمر الانسیه په غوښې د خرو کورنو باندې. انسیه معنی چې انسانانو سره امختوي، یعنی کورنی خرونه دنه مراد دي. حمر الاهلیه ورته ویل کېږي بل حدیث کې. دیو جنا معلومه شولا چې حمر الوحشیه چې دی هغه جایز دي، هغه نه دي حرام. ځکه حدیث کې انسیه قید راغلی دغه رنګي حمر الاهلیه. لکه بل یو روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الا لا يحل لكم الحمر الاهلیه، خبردار ندی حلال تاسو لپاره کورنی خرونه. فقال پس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل احرقوها، توی کئی دی لرا دغه غوښې واړوئ، واکسروها او تاسو مات کئی دغه لوښي. فقال رجل پس اوی یو سړي یا رسول الله، اے د الله تعالی رسولا، او نحرقوها آیا منګ توی کو دی لرا ونغسلها دا لوښي ووینځو؟ قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل او ذاکا یا دغه. مطلب دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو دغه غوښې توی کئ او دارنګې د دې دا لوښي دا مات کئ، لوښي مه استعمالوئ. نو معلومه شوله که دا نجس نه وی نبی صلی الله علیه وسلم دا ویلی چې دا لوښي استعمالوئ خیر دی. ففی الحدیثین پس په دې دوه حدیثونو کې، دو حدیثونه کوم دي؟ یو حدیث د انس رضی الله عنه او دویم حدیث د سلمہ ابن الاکوع رضی الله عنه. دلالت پدې کې دلیل دی علی نجاست حمر لحوم الحمر الاهلیه، په پلیتوالی د غوښو د خرو کورنو. لقوله صلی الله علیه وسلم، د وجه د وینا د نبی صلی الله علیه وسلم نا فی الحدیث الاول، پاولنی حدیث کې فإنها رجس، نبی صلی الله علیه وسلم وی چې دا رجسن پلیتی دا پلیتی، او نجسن یعنی او قال نجسن، یا دا سوی چې دا نجس دی. ولامره صلی الله علیه وسلم، او د وجه د حکم د نبی صلی الله علیه وسلم نا فی الحدیث الثانی، په دویم حدیث کې د سلمہ ابن الاکوع رضی الله عنه حدیث کې چې حکم یې کړو بکسر الانیت اولا، په ماتولو د لوښو سره اولا اول وی چې دا لوښي مات کړي. ثم اباحته للغسل ثانیه، او بیا نبی صلی الله علیه وسلم د دې مباحواله وکړو، یعنی اجازت ورکړه لپاره د وینځلو دویم ځل وی چې وینځي. نو اول دا وی چې دا مات کړي، نو دا ماتول دم دلیل د نجاست د دغه لوښو، او دویم ځل چې دا وی چې دا وینځي، نو دا وینځل دلیل د دې چې دا لوښي پلیت دي. که دا پلیت نه وي نبی صلی الله علیه وسلم بدانه وی چې تاسو او ذاکا یا داسې وکړئ دغه یا دغه کار وکړئ، دغه د وینځلو کار. ثم اباحته للغسل ثانیه، بیا اجازه ورکول د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره د وینځلو ثانیا دویم ځل. نو دا دولسم قسم چې بیان شو په دې درس کې، نو په دې کې نجاست ذکر شو، داغه غوښو داغه ساورو غوښو چې داغه غوښه نه خوړل کیږي، او داغه په مثال کې خره ذکر شو چې دا خره نه خوړل کیږي. نو د دې دا غوښې هم پلیتی دي، نجس دي، او د دې دپاره
دو دلیلونه ذکر کړل. یو دلیل د انس رضی الله عنه او دویم دلیل د سلمہ ابن الاکوع رضی الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان